أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وصفدی آیات کې الله رب العالمین و واقعہ ذکر کړي او دا د دویم قسم د فاره مثال دی چې نمرود په ضد کې ولاړو طاغوت ملګری و نو د تیارو نه راونوتلو. ابراهیم علیه السلام ول دعوت ورکو لیکن په دعوت د ابراهیم علیه السلام د تیارو نه بهر نشه. نمرود دا دعوه کړې وه چې په دنیا کې تصرف او اختیار کوونکی زیمه ژوندي کول مړه کول دا زما په اختیار کې دي. او ابراهیم علیه السلام دعوه وکړه چې تصرف او اختیار د ژوند او د مرګ د الله رب العالمین سره دی. نو ابراهیم علیه السلام دلیل پیش کا کستا تصرفی نو پنور کې برعکس تصرف وکا. دا انور دا د مشرق نه راخیږي زته د مغرب نه راوخیجوا. دا کم زیبانی چې پناکی په دې زیبانی راوخیجوا. نو دغه نمرود چپ شو، حیران شو. دا دعوه نشو کولی چې نور د مشرق نه زرا خیجوم استارب د مغرب نه راوخیږي ځکه چې د دنه مشران خلق په دې مجلس کې موجودو. نو هغې ته بیا دروغجن ښکاره کېده. دروغ دا هغه کافرم بد ګڼل، حالانکې نمرود دومره لوی کافر و چې د خدای دعوه یې کړې وه، د الوهیت دعوه یې کړې وه. ځان یې د دې اختیارمن معنی چې زه ژوندي کولم کولی شم، زه مړه کولم کولی شم، ټول هر څه تصرف او اختیار زما سره دی. خو لیکن دروغ یې بدې شي، د دروغو نه ځان ساتي. نو الله تبارک وتعالی هغه واقعه ذکر کوي. رب العالمین فرمایي علم ترى آیتا ندی قتل الی الذی اغا کستا، علم ترى آیتا ندی قتل الی الذی اغا کستا حاجا چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په بارا د رب د هغه کې ان آتاه الله الملک ان د دی وجنا آتاه الله چې ورکړو دته الله تعالی الملک بادشاہی د دنیا. اذ قال کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی الذی چې زما رب هغه ذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي. ابراهیم علیه السلام دعوه وکړله چې تصرف او اختیار من یو الله دی، تصرف او اختیار د بل چا نه چلیږي. دلیل په پیش که چې زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. قال نو نمرود ویل انا احیی زم ژوندي کول کوما و امیت او مړه کول کوما. نمرود هم دعوه وکړله چې تصرف او اختیار من زیما الله نه دی. قال نو ویل ورته ابراهیم علیه السلام فإن الله نو یقینا الله تعالی یأتی بالشمس راولین ور لرا راخیجین ور لرا من المشرق د مشرقنا فات بها زتی راولا من المغرب د مغربنا تی د مغرب نه راوخی جوازا. چې دا دلیل ابراهیم علیه السلام پیش که فبهت الذی نو حیران شو اغا کس کفرا چې کفر یې کړی، هغه حیران شو او چپ شو غلی شو او بیا د جواب جوګن او د جواب طاقت یې نه لره ځکه څه بیا ورسره بل څه دلیل نه و. غلی شو او دروغ یې ویل نه ځکه نورو خلکو ته شرمېده. ابراهیم علیه السلام او تلاول کې دا دلیل پیش که چې زما رب ژوندي کول او مړه کول کوي. د زم ژوندي کول او مړه کول کولی شم. مبصرین لیکي چې د
یو کسو هغه په لاره باندې اسې روانو بې ګناه هغه یې راونیو مړ یې که وګوره دا ما مرګ وکه دا سړی مې مړ که یو کس باندې د پانسۍ اډر ختلی و د پانسۍ د تختې نه راکوز که ای پرېښود بیا مې ژوندی که قمقل و نو ابراهیم علیه السلام ورته دویم داسې دلیل پیش که چې دی بس حیران او پریشانه شو بیا د هغې جواب ورسره نه و والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی لار نخی قوم ظالمانو ته لا یهدی لار نخی القوم الظالمین قوم ظالمانو ته هدایت نکی قوم ظالمانو ته ځکه په هغې په ضد باندې ولاړ دي چې په ضد باندې نه یې ولاړ نو بیا ورته الله توفیق ورکوي د هدایت خو چې ضدي انسان دی نو هغه ته الله رب العالمین دا هدایت بیا نه کوي ځکه دی نه مني د سره د دې نه چې پویه دی په دې باندې چې تصرف او اختیارمن یو الله دی لیکن بیا هم دی ځان ته یو د الله نه نفي کوي نو الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها دا واقعا دا اول قسم مثال دی بیا دا مخکې واقعا د دویم قسم د پاره مثالو چې هغه د طاغوت ملګری او دا بل واقعه اوس دا د اول قسم د پاره مثال دی چې هغه الله رب العالمین ایمان والا په تیرو کې نه پاتې کوي د تیرو نه راوباسي رڼاګانو ته د دې وجې نه عزیر علیه السلام ته یې د هغه د سوال جواب ورکو عزیر علیه السلام ته د هغه د سوال جواب ورکو د هغه د سوال مطلب داو چې دا دوباره ژوندي کولو طریقه به څنګه وي آیا د دنیا د پیدایش په شان به یې که نه نو جواب وشو د جواب حاصل دا دی چې دوباره ژوند به داسي چې په کم حالت کې مړ شوی نو په هغه حالت کې به راژوندی کېږي د هغې مثال په خر او د هغه په هډوکو سره ښکاره که او روح د انسان به نه پناه کېږي د هغې مثال په طعام او په شراب سره په خوراک او په څښاک سره هغه ذکر که چې الله رب العالمین خپل قدرت سره هغه محفوظ وساتل پای کې څه تبدیلی پای کې چې کوم نه نو هغه رانغلله حق شان د کې خوراکونه وو نو الله وایي او کالذي یا لکه هغه کس او کالذي یا لکه هغه کس یعنی یا ته نه ګورې هغه کس ته مره چې تیر شو علی قریة په یو کلي باندې وهي خاویة او دا کلی راغورځېدلی و علی عروشیا په خپلو چتونو باندې یعنی پړ مخې را پرېوتی او دا ښار ټول دا ختم شوی چتونه د کورونو راولېدلي وو قال نو ویل دی عزیر علیه السلام انا یحیی په کومه طریقه به را ژوندي کوي هذه الله دې کلیوالو لره الله تعالی بعد موتیا وروستو د مرګ د دې نه یعنې طریقه به یې څه دته پته وه چې الله ژوندي کولی شي په دې یقین و شک یې پکې نه و خو د دې طریقه به څه یعنې دوباره به دغه شان د کې څنګه چې ابتدا کې انسان پیدا شوی و ابتدا کې دا دنیا جوړه شوې وه هغه شان به یې که نه بله طریقه ده نو الله ورته وښودله چې نه د انسان د پیدایش په شان به نه بلکې کم حالت کې د انسان مړ شو هغه حالت کې به بیا پاسي هلته په هغه حالت کې فاماته الله نو مړ وساته د لره الله تعالی فاماته الله پس مړ وساتو هغه لره الله تعالی 100 عام سل کاله ثم بعث بیا یې راژوندی که سل کاله پې الله رب العالمین مرګ راوستو په دغه لاره کې پروتو څوک په دې لاره نه راتله قال او څوک به رامغی نو هغه به وایي چې دا هسې اوده دی ځان له قال نو ویل الله رب العالمین کم لبستا څومره وخت دې تیر که په ذریعه د ملک سره د فرشتې سره الله رب العالمین ورسره خبرې وکړي چې کم لبستا څومره وخت دې تیر که قال نو ویل عزیر علیه السلام لبستو یوما ما وخت تیر کو یوه ورځ او بعض یومین یا بعضی حصه د ورځې سل کاله پروت دی خو دی ځان پویه نه شو دی وی چې ما یو ورځ تېره کړه یا بعضې حصه د ورځې قال نو ویل الله تعالی بل لبستا بلکې تا وخت تېر که 100 عام سل کاله فانظر الی طعامک وګوره خپل دی خوراک ته و شرابک او خپل څښاک ته لم یتسنه چې نه دی خراب شوی نه دی څښا شوی نه دی خراب شوی خوراک ته دی وګوره څښاک ته دی وګوره
نو دغه شان د انسان دا روح بم نه خرابېږي. دغه شان چې څنګه دا طعام په 100 کالو کې نه دی خراب شوی، څنګه چې دا څښاک په دې 100 کالو کې نه دی خراب شوی، نو دغه شان د انسان دا روح بم نه خرابېږي، د انسان دا روح بم نه خرابېږي، دغه شان د کې وي. او بل طرف ته ګوره، وانظر الی حمارک، او ګوره خپل دی خرتا، ولنجعلک آیة للناس، او دې دپاره چې وګرځو مونږ تعالی را یو نښه د خلکو دپاره، یو نښه د خلکو دپاره دې وګرځو، ثبوت دې وګرځو. وانظر الی العظام، وګوره اډوکو د خرتا، کیف ننشزها، چې څرنګې خوځو مونږ دې لره، څرنګې خوځو مونږ دې لره، یعنې دا په ځای کوو او داغه نه خر جوړېږي، څنګه مونږ دا هغه یو ځای کوو. ثم نکسوها، او بیا منګه ورغوندو دی اډوکو ته لحمن غوښې لره. ثم نکسوها، بیا څرنګې ورغوندو منګه دی اډوکو ته لحمن غوښه. فلما تبین له، هر کله چې ښکاره شوه د عزیر علیه السلام ته دا خبره چې وګوره دقه شان به پیدا کېږي چې څنګه یو انسان وفات شي، څنګه یو انسان وفات شي نو هغه شان د کې به بیا پیدا کېږي، په هغه طریقه باندې روح به نه خرابېږي، او کم چې د انسان بدن دی هغه به ریزه ریزه شي، به خراب شي. نو وګوره دا خر ته وګوره، زری شو، ختم شوی دی، خو بیرته الله رب العالمین ژوندی کوي. او بله دعوه چې دی خو د ځان د مرګ نه خبر نشو، نو یو ورته الله دا وښوده چې ته 100 کاله مړ وې، تا ته پته ونه لګېده. اوس د خر ته ګوره، نو خر دا د هغه د مخې داسې جوړېده، سیلی راغله، د هغه هډوکي یو ځای کول زری ځکه 100 کاله پې تېر شوي وه، خو به بیخي ختم شوی، او بیا هغه هډوکي راجمع کېده، یو کړکۍ تې سازه شوله، بیا په هغې باندې غوښه واغوندولی شوه، بیا پکې ساه واچولی شه. نو فلما تبین، هر کله چې ښکاره شوه د عزیر علیه السلام ته، قال نو ویلی اعلمو، زه ډېر ښه پوه شومه، ان الله، چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر شي باندې قدرت والا دی. الله رب العالمین په هر شي باندې قدرت والا دی. په دې آیات کې ښکاره دلیل دی چې څوک مړه شي، که پیغمبران دي او که بزرګان دي، نو د هغې د دنیا د حال نه خبر نه دي، او نه د دنیا والو خبرې اوري او نه ییني. دغه شان په دې کې دلیل دی چې قدرت د الله رب العالمین په دوباره ژوندي کولو، او د خوراک او د څښاک په محفوظ ساتلو، او اجزا د مړي په دوباره ژوندي کولو باندې الله رب العالمین قدرت لري. نو دا خبرې پکې هم معلومې شوې. ترجمه دوباره وورئ. علم ترى آیاتان دی کتلی پیغمبره الی الذی اغا کستا حاج ابراهیم، چې جګړه کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره، فی ربی په باره د رب د هغه کې، انا اتاه الله الملک، د دې وجې نه چې ورکړی و هغه ته الله تعالی بادشاهي. اذ قال ابراهیم، کله چې وی ابراهیم علیه السلام، ربی الذی، زما رب هغه ذات دی، یحیی و یمیت، چې ژوندي کول او مړه کول کوي. قال نو ویل دی نمرود، انا احیی و امیت، زم ژوندي کول او مړه کول کوما. قال نو ویل ابراهیم، ویل ابراهیم علیه السلام، فإن الله، یقینا الله تعالی، یاتی بالشمس من المشرق، راولی نور لرا، راخیجی نور لرا د مشرقنا، فاتی بها من المغرب، نزتی راوخی جوا د مغربنا. فبهت الذین، حیران شو هغه کس کفر چې کفر کړو، والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی لار نه ښیي قوم ظالمانو ته. او کالذی، یا لکه هغه کس، مره چې تیر شو، علی قریة، په یو کلي باندې، وهي خاویة، او حال دا دی چې دغه کلی را پریوتی و، علی عروشیا، په خپلو چتونو باندې. قال نو ویل عزیر علیه السلام، انا یحیی، په کومه طریقه برا ژوندي کوي، هذه الله، د کلیوالو لره الله تعالی، بعد موتیا، وروستو د مرګ د دینه. فاماته الله، نو مړ وساته د لره الله تعالی، 100 عام، 100 کاله. ثم بعث، بیا یې راپورته که. قال نو الله تعالی ورته وی، کم لبستا، څومره وخت دې تیر که؟ قال دی وی، لبستو یوما، ما وخت تیر که، یو ورځ، او بعض یومین، یا بعضې حصه د ورځې. قال نو ویل عزیر علیه السلام،
قال نو ویل الله رب العالمین بل لبستا بلکې تا وخت تیر که 100 عام سل کالا پنظر اگورا الى طعامک خپل خوراک تا و شرابک او خپل سکاک تا لم یتسنى چې نه د اسخا شوی نه د خراب شوی وانظر الى حمارک وګورا د خپل خر تا ولنجعلک دې د پاره چې وګرځو مونږ ته لرا آیت للناس یو نخه د خلکو د پاره وانظر الى العظام وګوره اډوکو د دې خرتا کوي پنون شزها سرنګ منګه خوزو دی لرا یا یوځې کو دی لرا ثم نکسوها لحما بیا غوندو دی اډوکو ته غوخي لرا فلما تبين له هر کله چخکار شوا دی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره خور تخکار شوا قال نو ویل اعلمو زډر خپو شوما ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پارشی باندې قدرت والده سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك